أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس، اے ټولګي د جناتو د پیریانو او د انسانانو، الم یأتکم رسل منکم، آیا ندی راغلی تاسو ته رسولان ستاسونا، یقصون علیکم آیاتی، چې هغوی بیانول تاسو ته آیاتونه زما، حکمونه زما، وینذرونکم، او يرولو هغی تاسو لرا، لقاء یومکم هذا، د ملاقات داغی ورځ ستاسو نه چې دادا. قالو، نو وبوی دوی، شهدنا علی انفسنا، گواهی کو من پخپلو زانونو، وغرتهم الحیات الدنیا، او دوککڑیو دوی لرا ژوند دنیا، وشهدوا علی انفسهم، او گواهی بو کی دوی په ځانونو خپلو، په نفسونو خپلو، انهم کانوا کافرین، چې بېشکه وو دوی کفر کوونکي، د خپل کفر اعتراف به وکړي، اقرار به وکړي. ذلک ان لم یکن ربک، دا لیږل د پیغمبرانو د رسولانو د دې وجې، ان لم یکن ربک، چې نه دی رب ستا، مهلک القرى، هلاکونکې کلو لرا، هغې اهل د کلو لرا، بظلم، په ظلم سره، په زیاتي سره، واهلها غافلون، او اهل د دغې کلو وي ناخبره، په ناخبرتیا کې خدای پاک څوک نه هلاکوي، بلکې حجت پې تام کی، حلو پې بیا سزا راولیږي. ولکل درجات، او د هر چا د پاره دی درجې، د مؤمنانو د پاره په جنت کې، د کافرانو د پاره په جهنم کې مختلف طبقې دي. مما عملو، په سبب د هغې چې کوم دوی عملونه کړي، وما ربک بغافل عما یعملون، او نه دی رب ستا ناخبره د هغې څه نه چې دوی یې کوي. وربک الغنی ذو الرحمه، او دی رب ستا بې نیازه، ذو الرحمه، او دی رحمتونو والا، خاوند رحمت. ان یشأ یذهبکم، که چرته خوښی شي نو بوبځي تاسو لرا، فنا بکي تاسو لرا، ويستخلف من بعدکم، او نائبان بکړي وروستو ستاسو نه، جان نشین بکي نور خلق وروستو ستاسو نه، ما هغه څوک یشاء چې خوښی شي. کما انشأکم من ذریة قوم آخرین، لکه څرنګه چې پیدا کړي یې تاسو د هغې اولاد د قوم نورو نه. انما توعدون لآت، بېشکه هغه چې وعده کولی کېږي ستاسو سره، لآت، خامخا راتلونکي دي. وما انتم بمعجزین، او نه تاسو عاجزه کوونکي هغې لره چې د کوم وعده کړي چې قیامت دی، عذاب دی. قل ته ورته ووایه اے نبي علیه السلام، یا قوم اعملوا، اے قوم زما عمل کوئ تاسو، علی مکانتکم، په هغې طریقې خپلې، انی عامل، بېشکه زه هم عمل کوونکی یم په خپله طریقه. فسوف تعلمون، پس زر ده چې تاسو ته به پته ولګي، من تکون له عاقبة الدار، چې د چا دپاره دی هغه انجام د ښکلي کور. انه لا یفلح الظالمون،
بشکا نکامیابیگی ظالمان وجعلوا لله او دوی مقرر کړي دي د الله سرا مما د هاغې څیزونو ذرأ چې پیدا کړي دي الله تعالی من الحرث والانعام نصیبا د فصلونو او د څاروو نصیبا یو برخه حصہ فقالوا پس وایدوی هذا لله بزعمهم دا برخا د الله پاغ خیال او په ګمان د دوی کې وهذا او دا یو برخا لشرکائنا د شریکانو زمونږ دپاره فما کان لشرکائهم پس هاغه برخه چې وبه د شریکانو د دوی دپاره فلا یصل الی الله نو هغه به نه رسېدله الله ته وما کان لله او هاغه حصه او برخه چې وبه د الله دپاره فهو یصل الی شرکائهم نو پس هغه به رسېدله شریکانو د دوی ته ساء ما يحكمون ډیر بد دي هغه څه چې دوی فیصله کوي وكذلك زين لكثير من المشركين او هم دقرنګي خیسته کړیو ډیرو ته د مشرکانو قتل اولادهم قتل کول د اولاد خپل شرکاؤهم اغی شریکانو خپلو اغی سردارانو شیطانانو لیردوهم د پاره د دې چې هلاک کی دوی لرا ولیلبسوا علیهم دینهم او ګډ وډ کی په دوی باندې دین خپل ولو شاء الله ما فعلوه کچر د خوښه شوی د الله تعالی نو دوی به نو کړی دې کار لرا فذرهم پس پرېږده دوی اے حضور صلی الله علیه وسلم وما یفترون او هاغه څه چې دوی د ځان نه تړي د ځان نه جوړوي وقالوا او يلبدوي هذه انعام وحرث دا ساروي او دا فصل حجر دا منع دے ممنوع دے لا يطعمها نبخری دے لرا الا من نشاء مگر هاغ سوک چی منگئی اغاڑو بزعمهم پاغی خیال خپل کے پا گمانو نخپلو کے وانعام او باز ساروی حرمت ظهورها چې حرام کړلی شوی شاګان د هغې د سورلۍ دپاره وانعام او باز ساروی لا یذکرون اسم الله علیها چې دوی به نه یادولو نه به یې اغستلو نوم د الله په هغې باندې افتراء علیه د وجې د دروغ جوړولو نه په الله باندې سیجزیهم بما کانوا یفترون زرد چې بدله به ورکړي الله تعالی دوی ته د هغې چې کوم به دوی د ځان نه جوړول وقالوا او ویل به دوی ما فی بطون هذه الانعام هاغه څه چې دی په خېټو د دې سارو کې خالصة لذکورنا دی دا خاص د نارینو زمونږ دپاره ومحرم علی ازواجنا او حرام دی دا په بیبیانو زمونږ په هغې زنانو زمونږ وَإِيَّكُمْ مَيْتَةً او کوو بدا هغه مردار یعنی د دې سارو په دې خېټه کې چې به کوم بچی و که به مړ پیدا شو فهم فیه شرکا نو بس و به بیا دوی په دې کې شریکان سیجزیهم وصفهم
زرد چې بدله به ورکي الله تعالی دوی ته د دوی د دې بیان د دوی د دې قول و عمل انه حکیم علیم بشک دې الله تعالی حکمتون والا او علم والا قد خسر الذين قتلوا اولادهم یقینا تاوانیان شل هاغ کسان چې قتل کړلو هغوی اولادونه خپل سفهم بغیر علم د وجې د کم عقلتوب نه د وجې د بېوقوفتیا نه بغیر علم او د وجې د ناپوهتیا نه وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله او حرام کړلو دوی هاغه چې ورکړي الله تعالی دوی ته د وجې د دروغ جوړولو نه علی الله په الله باندې قد ضلوا یقینا گمراه شول دوی وما كانوا مهتدین او ندی دوی لار مندن کی نیغ لار مندن کی